ایران او د امریکې دغه مذاکراتي عمل او د پاکستان کردار ته څنګه د ایران او د امریکې چې کوم مذاکراتي عمل د پاکستان په دې کې ډېر اهم او ډېر بهترین کردار دی. پاکستان چې کوم کردار ادا کو په دې کې ټول نه بنیادی خبره ده چې د ایران او د امریکا ترمنځ د پیچ اپ امریکا غوښته، ایران نه غوښته، او امریکا د پاکستان نه بغیر بل چاته ویلی نشي چې مال روغو کا ځکه چې ایران داسې پلیټ فارم ته راغلی او داسې پوزیشن ته راغلی چې هغه پوزیشن چې دی نو هغه امریکا ته پته لګیده چې زه ایران نشم بیټ کولی. نو په دې وجه باندې پاکستان ته سرندر شو امریکا. دا خو هر یو کس په دې چې بغیر پاکستان امریکا مذاکرات نه کامیابېدل. اوس چې کوم جنیوا کې کوم دستخطۍ وغیرہ شوي دي یا چې کوم کېږي هغې کې ایران صرف دا خبر کېښوده چې یاره لبنان باندې به اسرائیل اټیک نه کوي، په هغې باندې لبنان اټیک وکړو. په دې وجه باندې مذاکراتو کې خلل راغلی، خو پاکستان کردار پکې بهترین دی. بل یو پوښتنه کوم، ورلډ بانک چې کوم دی پښتونخوا حکومت ته 40 ارب روپۍ ورکړي، کوم دوه کپنونه چې ورکړي دي دواړه بلیک لیست دي، بل دا د زمزلا لپاره، د زراعتو لپاره او د ترقیاتي عمل لپاره. نو څه وینئ چې هغه 40 ارب روپۍ لګېدلې یا کوم بلیک لیست کپنونه دا پیسې ورکړي شوي دي، ته څنګه ګورې؟ ګوره علم خان، د ټول نه بنیادي خبره دا موږ بېګا ریډیو پروګرام کې دا خبره کوله که نه چې یاره د دې نه تېر کال چې کوم بجټ و چې 1 ارب دلته او 10 ارب دلته او 15 ارب دلته و، اوس هغې منیټرنګ نه دی شوی. د هغې په کار چې هغه کم اربونه روپۍ اناونسمنټ شوی چې دا دونه ارب روپۍ به موږ دې مت کې ورکوو. نو په کار چې د هغې اډټ وشي چې هغه آیا پیسې هلته ولګېدې که ونه لګېدې، کوم ځای کې ولګېدې، څنګه ولګېدې. اوس وخت کې چې څنګه تاسو د ورلډ بانک خبره وکړه چې بلیک لیست، زه حیران دی چې ورلډ بانک په شانتې دومره لویه اداره بلیک لیست ادارې له چې دی نو پیسې ورکوي. ولې ورلډ بانک کې کوم کسان چې ناست دي هغوی عقل نه لري، پوهېږي نه. یو خو دا خبره شوه. دویم نمبر خبره تاسو د زراعتو مد کې خبره وکړه چې زراعتو مد کې به لګوي. زمونږ ملک چې دی دا بیک بون دی په زراعتو کې، د ملا تیر ګڼلی شي. ته وګوره د ملا تیر سره سلو به روانه ده، هر ځای کې چې دی پراپرټۍ روانې دي، زرعي ځمکې چې دي هغه پراپرټو ته کنورټ شي، هغې باندې قانون موجود دی، آئین موجود دی، عدالت اډرز پې موجود دي چې زرعي ځمکو ته به څوک نقصان نه رسوي. د هغې باوجود په هر ضلع کې په هر ځای کې زرعي ځمکې چې هغې ته نقصان رسي هغه منې کول نشته. خلک به په سړک مودي شي خو بغیر روټۍ خو نشي وده کېدی او د دغې ځمکو نه روټۍ راځي. نو زه همدا خبره کوم چې صوبایي حکومت ته ټول نه اول بنیاد باندې کار کول پکار دي او هسې اعلانونه کول نه دي پکار چې هسې اعلانونه وکړي، هغه عملي کول هم پکار دي چې عملي شي. نو زما په خیال هغه به ډېر زیات بهتر وي.